بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 195 دی او الدرس الخمسون 50 نمبر درس دی. په 50 نمبر درس کې به موږ الفعل الماضي یعنی فعل ماضي باره کې به بحث کوو. التلمیذتان د دوه شاګردانو باره کې به بحث کوو. دوه شاګردان دي، د هغې باره کې به د تثنیه صیغې استعمالیږي. د تثنیه د صیغو مشق به پکې کېږي. نو که هغه د تثنیه مؤنث غایب وي که د تثنیه مؤنث حاضر وي د دغه مشق پکېږي. ورسره به د تثنیه متکلم صیغو مشق کېږي. نو یو ضروري قاعده پکې دا ده، د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغې نه د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغې نه د تثنیه مؤنث غایب صیغې جوړولو طریقه دا ده چې د واحد مؤنث غایب صیغې اخیره کې به د الف اضافه وکړي. بس ګورئ دا ذهبت دی، ذهبت دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده. څلورم نمبر صیغه ده. ذهبه، ذهبا، ذهبو، ذهبت. ذهبت دا څلورم نمبر صیغه ده. فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده. د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه به موږ د څه نه پیژنو؟ اخیره کې به تا ساکنه وي. اوس د دې نه که ته د تثنیه مؤنث غایبه جوړې، ذهبت معنا ده یوه ښځه لاړه، که ته اوس وې دوه ښځې لاړې، دې ذهبت سره صرف الف زیات کا او په دې تا زبر ولګوه نو ذهبتا به شي. لکه دا ګور ذهبت نه ذهبتا، دا با باندې مونږ زبر ولګو، لا د تا باندې مونږ زبر ولګو، دا تا دلته ساکن وه مونږ پې زبر ولګو، الف هم ورسره ولګو. اوس په تا ته هم وایي چې د الف نه همیشه مخکې حرف باندې زبر وي، د الف نه مخکې حرف باندې همیشه زبر وي. نو دا الف دی، د ده نه مخکې حرف دا تا ده. دلته کې د واحد مؤنث غایب صیغې په اخره کې دا تا ساکن وه، خو که دې سره ته الف لګې نو په دې دا تا چې کومه ساکن ده دا به مفتوحه کې، په دې به زبر ضرور لګېږي، دا د دې الف د وجې نه به پرې لګي. ټیک شوه؟ نو ذهبت نه ذهبتا، ذهبت معنی ده هغه یوه ښځه لاړه، ذهبتا معنی ده هغه دواړه ښځې لاړې. جلست، دا جلست د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده، د دې معنی ده هغه یوه ښځه کېناسته. اوس د دې تا سره اخره کې الف ولګوه او دا تا مفتوحه کا، تا باندې زبر ولګوه. نو جلست معنی ده هغه یو ښځه کېناسته، جلستا معنی ده هغه دواړه ښځې کېناستې وغیره وغیره. ټیک شوه؟ و یاد دی وي، اوس تا ته وایي ده همیشه به د الف نه مخکې حرف باندې زبر وي. یاد دی وي چې د الف نه مخکې حرف همیشه مفتوح وي. یاد دی وي چې د الف نه مخکې حرف چې الف وي اخره کې الف وي او د دې الف نه مخکې کوم حرف وي که نه نو هغه حرف به همیشه مفتوحه وي. نو دغه وایي یاد دی وي چې د الف نه مخکې حرف همیشه مفتوح وي، الف نه مخکې حرف همیشه مفتوح وي یعنی زبر والا وي. ټیک شوه؟ نو ګورئ دا الف دی، د دې الف نه دا مخکې حرف تا مفتوح دی، دا الف دی او د دې نه مخکې دا تا ده دا مفتوحه ده. نو همیشه دپاره اوس وګورئ ضربه دی، ضربت معنی ده هغه یوې ښځې وخل وکړه، ضربت هغه یوې ښځې وخل وکړه. اوس که ته د دې نه دوه جوړی که نه نو دې سره صرف د الف اضافه وکړه، الف ورسره جمع که نو دې نه به څه جوړ شي؟ ضربه تا. خو دا وګورئ دا تا دلته کې ساکن وه که نه، دا دلته ساکن وه نو کله چې دې سره الف لګې تثنیه دپاره به الف خامخا لګې نو بیا به دا تا مفتوحه کړي. نو ضربتا شو، ضربت نه ضربتا شو. دا یو خبره شوه. دویمه خبره، او د واحد مؤنث غایب صیغې نه، د واحد مؤنث غایب صیغې نه د تثنیه مؤنث حاضر صیغې جوړولو طریقه دا ده چې د واحد مؤنث غایب صیغې اخري تا ساکنه چې ده که نه دا تا ساکنه د دې په ځای به توما ولګې، دا تا ساکنه به ترې لرې کړي، د دې په ځای صرف دا توما ولګوه، توما. ټیک شوه؟ نو ګورئ او بله خبره، او د توما نه مخکې حرف به ساکن کړي. ګوره دا موږ سره دی ضربت، دا موږ سره دی ضربت، دا تا ساکن ده ضربت. نو دا تا به ترې ختمه کړي، د دې تا په ځای باندې به توما ولګې، توما. ټیک شو جی؟ توما. او دا تا نه د دې توما نه دا مخکې حرف چې دی که نه دا به ساکن کړي، دا با به ساکن کړي. نو ضرب توما تاسو دواړو وخل وکړل. ټیک شوه؟ لکه ذهبت معنی ده هغه یوه ښځه لاړه، او ذهب توما ذهب دا با به ساکن کړي، دا تا به ختمه کړي، دا تا به ختمه کړي، دا تا به ختمه کړي او دا با به ساکن کړي او توما به ورسره ولګي. نو ذهب توما معنی تاسو دواړه ښځې لاړئ. جلست معنی ده هغه یوه ښځه کېناسته، جلستما تاسو دواړه ښځې کېناستئ. ضربت معنی ده هغه یوې ښځې وخل وکړه، ضربتما هغې دواړو ښځو وخل وکړه. اوس وایي معانی الکلمات د الفاظو معنی. نو یو دی مسحتا،
مسحت معنا ده هغې یوې ښځې صفا کړو او مسحتا معنا ده هغې دواړو ښځو صفا کړو. او فرحت دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده. 4 نمبر فرحت معنا ده هغه یوه ښځه خوشحاله شوه. فرحت هغه یوه ښځه خوشحاله شوه. کون دا کون د امر صیغه ده. امر واحد مذکر حاضر، امر حاضر واحد مذکر دپاره. نو کون معنا ده ته جوړ کا، ته جوړ کا، یعنی اردو کې وایي بناو، بناو، تم بناو یا آپ بناو. نو کون معنا ده ته جوړ کا، ته جوړ کا. دې نه مخکې اوس په تمرین کې بیا راځي وایي کون المثنى، مثنى جوړه کا، کون المثنى تثنیه جوړه کا. الافعال الاتیه راتلونکي افعالونه. غسلت دا غسلت فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده. 4 نمبر هغې یوې ښځې ووینځلو. یو غسلت دی، یو غسلت دی. غسل معنا د وینځل او غسل معنا د لامبل. نو دا لامبل والا نه دلته کې چې په غین باندې ضمه شي که نه نو بیا به هغې معنا د لامبل او په غین باندې چې فتحه وي هغې معنا د وینځل. نو غسلت هغې یوې ښځې ووینځلو. الاتیه، الاتیه معنا ده راتلونکې. الاتیه معنا سره راتلونکې. الاتیه یعنی الافعال الاتیه راتلونکې فعلونه. الافعال الاتیه راتلونکې فعلونه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس د 50 نمبر درس زمونږ اولنی سبق و. په اولنی سبق کې دا ضروري قاعده وویله او بیا هم د الفاظو معنی وویې. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.